بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الحاد درسونه روان دي. منګه د مغربي فکر او فلسفي شاخونه بیانو. نو موږ وایو چې د مغربي فکر او فلسفي بنیاد د هیومنزم فلسفه د چې د انسان پرستی وای. دا غي شاخونه موږ بیان کړو، سیکولریزم بیان کړو، لیبرلیزم بیان کړو، بیا پکې کیپټالیزم بیان شو، کوم ته چې سرمایه‌دارانه نظام او دغه شان ته کې مولوی زبانو پرون موږ څه بیان کړو، سوشلیزم او کمونیزم. سوشلیزم چې دای معاشي پلان او کمونیزم او صرف یو دوه تاسو تاسو نه کوم تاسو ذهن د پاره چې تاسو لږ بیدار شئ. د سرمایه‌دارانه نظام کوم ته چې کیپټالیزم او سرمایه‌دارانه نظام وي، د دې بنیاد چا یې خو اډم سمیت او اډم سمیت چا مولوی دا خبره ساتي. او د کمونیزم، سوشلیزم او د اشتراکي نظام بنیاد چا یې خده کارل مارکس. دا په 1818 کې پیدا شوی او 1888 کې دا وفاتو. دا ملحدو دا نظریه د کیپټالیزم دا په کوم ملکونو کې نافذ د سرمایه‌دارانه نظام، دلته پاکستان، هندوستان، امریکا، یورپ، دلته سرمایه‌دارانه نظام نافذ دی. دا غي ثمرات منګ ویلو. او اشتراکي نظام په کوم ملکونو کې دی؟ دا شانته کې روس کې دی او دا شانته کې جاپان کې، خو ماته پته نشته خو روس کې خو نافذ دی. مولوی صاحبانو بیا دا اشتراکي نظام په روس کې چا نافذ کړو؟ دا لیلن پرون موږ ویلو کنه 1917 کې دا لیلن التنافذ کو مذهبي مکمل ختم کو. موږ برازو دا د سوشلیزم او تقابل اسلام تقابل موږ پرون ویلو مکمل وضاحت په موږ کړو، لس دولس وجوهات موږ بیان کړو. نن به موږ وایو زموږ د درس چې کوم عنوان او خلاصه د ایتیزم د الحاد د موي دهریت مرتوي ملحدین مرتوي ایتیست مرتوي. بیا په دې کې اقسام دي مولوی صاحبانو، سبب پکې نفسیاتی ملحدین وي، سبب پکې علمي ملحدین وي، سبب ډیست وي، سبب متشکک به وي، پکې نیم ملحدین چې ورته موږ وایو. نو د دې ټولو وضاحت به موږ کوو تاسو ته مولوی صاحبانو. نو پنځم نمبر چاغ چې دی هغه د هیومنزم د فلسفي ایتیزم دی. نو دا د هیومنزم د فلسفي د تصور د خدای نه انکار کولو ته وایي. دا بعد طبیعت شاخ دی، کوم ته چې الحاد وایي، دهریت وایي، لادینیت وایي. دوی وایي الله رب العزت موجود نه دی، سره موجود نه دی. نو مولوی صاحبانو یو د هیومنست یو د دهری په دې کې د عموم خصوص مطلق نسبت د مولوی صاحبانو نسبتونه سلور دي کنه، تساوی د تباین د عموم خصوص مطلق او عموم خصوص من وجهن. دې کې د عموم خصوص مطلق دغه څنګه هر یو ملحد چې دی دا هو هیومنست دی او هر یو هیومنست با ملحد نه وي، ځکه بعض هیومنست پکې اوس اکثر پکې مذهبي مشته. هیومنست نظریه لري، د هیومنزم نظریه لري، هو ملحد با نه مولوی صاحبانو. نو دا عبارت شروع کو بس راځه دسي هر ملحد او داخلي هیومنست کې دیش البته هر هیومنست ملحد نه وي، بعضی هیومنست دیست وي، مشک حتی چې بعضی هیومنست مذهبي هم وي. مثلا دور حاضر کې تقریبا تمام عیسایان په حقیقت کې کرسچن هیومنزم دي، د کرسچن دي مولوی صاحبان سدي د یو مذهب منی لکه اوس چې دا جو بایدن چې امریکا کې صدر حلف وچتو په بایبل لاس کې وستو، یعنی د دهریت نه انکار وکړو. اوس پر دوی دهریت ته پرچار کولو، خو اوس دوی ته پته ولګي چې بھائی مذهب نوتلو کې نقصان دی، د هم د دنیا او هم د آخرت نقصان دی پکې مولوی صاحبانو. البته غي سره مشکلات دا دي چې خود ساخته مذهب دی. کله چې د کائنات په د فطرت کې دوی سوچ او فکر کوي، د دوی فلسفه بیا مذهب ته وګوري، بایبل ته وګوري، بیا دا خبرې د بایبل او د فطرت مناسبت نه خوري. نو بیا دوی څه کوي، خپل کتاب باره کې په شک کې شعر موږ له د بایبل ضرورت نشته، په عقل به فیصله کوو. مخکې په ټول درسونه تیر شوي موږ وضاحت کوو چې دهری او ملحد چاته وایي. عبارت دهری او ملحد چاته وایي، دهری او ملحد هغه انسان ته وایي کوم چې د الله تعالی نه منکر وي او د الله د صفاتو قائل نه وي. مولوی صاحبانو دا خلق عموما د مادي په باره کې دا نظریه لري چې دا غیر فانی ده. یا مولوی صاحبانو یو چې قدیم الحاد دوه قسمه دی. ګوره
یو قدیم الحاد دی یو جدید دی زمنګ مد مقابل کم یو دی دا به نسبات جدید الحاد دی قدیم الحاد به څه ګڼله ماده به قدیم ګڼله هغې ته زمنګ متکلمینو په هغه وخت کې جواب کو موږ چې دا کوم کتاب ما برابر کړی هم دی لیکلی هم دی علم الکلام کې جدید اور قدیم مباحث نو قدیم مباحث کې د معتزله او دغه د دې وخته پورې چې کوم ده په علم الکلام 15 ادوار تیر شوي دي خالد رحمانی حفظه الله په خپل کتاب علم آسان علم الکلام کې وضاحت کړی دی هغه ما ډېر دغه راغستی د خپل کتاب کې نو دا اوس چې کوم موږ ته مد مقابل کم خصم دی نو دا د جدید الحاد قدیم الحاد چې هغوی ویل ماده قدیم ده نو هغوی له به موږ خپل جوابات ورکوو چې ماده قدیم نه ده د مادي صفات څه شی دي فانی دي قدیم او حادث نشي جمع کېدی په ماده کې حرکت دی سکون دی په ملزبانو نو دا د حادث والی باندې دلالت کوي ماده چې دا غیر مادي ده ماده محرکه ده دا ټول موږ ورته په دې کې څه کړي ملزبانو جوابات ورکړي دي نو دوی وایي دا کم چې قدیم دغه ملحدین واغوي ویل ماده غیر فانی ده او د دوی دا نظریه و چې ما زمانہ د ازلی او ابدی ده او د دې زندګۍ نه وروسته بل زندګي نشته دوی د معقولاتو قائل نه دي بلکې دوی د محسوساتو قائل دي دا جدید ملحدین وای دوی د محسوساتو قائل دي د دوی خیال دی قانون د قدرت په وجه باندې هر څه کیږي د دې په وجه د دنیا تکوین وشو مولسبانو د دې په وجه په دنیا کې تغیر او تبدل لازم مولسبانو دوی په هر یو کار کې عوامل او اسباب ګوري لیکن د دې باوجود دوی د یو چت طاقت قائل دي کله چې تاسو دهریانو ته مد مقابل ورشو تاسو دوی سره مناظره شروع کوي بیا به تاسو ته پته ولګي ما غا دهری سره مناظره وا شهزاد نومیو اول کرسچن وي صحیح بیا عیسایت خود ساخته مذهب د سړی شک کېدو په ټول مذهبونو انکار وکړو بیا ما ور سره مناظره کول خپل مقصد ته راځم ما ورته ویلې دا څه وجه ده چې موږ په پېښور کې موږ دلته بورو کنو کو یو کنو موږ له خوږي وبه ملاویږي هغه کراچي کې مې تاسو ولته کراچي کې ولې ترویو وي دا وجه څه کېدی شي هغه ما ته وایي چې د دې ته نیچر وې که ته دلته ګاډ وې که ته دلته خدای وې او که دلته فطرت وې نو ما ورته ویلې دغه خو زموږ رب دی که نه چې دا هر څه پیدا کړي دي مولوي صاحبانو خلقت الاشیاء لیجلک الله وی دا هر څه مې تاسو دپاره پیدا کړي وخلقتک لیجلی او ته مې خپل ځان دپاره پیدا کړي نو دوی د یو اوچت قدرت قایل دي خو دوی نو ووایه چې الله موجود دی که نه ظالمانانو منئ م او انکار هم ترې کوئ کوم ته چې دوی نیچر یا قدرت نوم ورکوي الحاد او د دهریت مولوي صاحبانو علمي ورځ په کوم ورځ منزل کیږي دا به تاسو ته پته وي مولوي صاحبانو ګوره دا په 18 مارچ منزل کیږي او د ابتدا د کله نه شوې ده 2014 کال نه او په دنیا کې یو ارب نه زیات ملحدین دي سو په دنیا کې ګوره ټول 8 ارب خلک دي 2 ارب پکې مسلمانان دي شپږ ارب پاتې شو شپږ ارب کې یو ارب څه شي دي او دا نور مذاهب دي پکې بیا عیسایان پکې 2 ارب دي دا یو دغه شان يهوديان دي او دا هندوان او دا پکې لګ دي بیا هندوان هم پکې هندویزم هم غټ مذهب دی نو مولوي صاحبانو د ملحدینو په 18 مارچ باندې د دې ورځ منزل کیږي یو ارب نه زیات ملحدین دي او په دغه زیات ملحدین په چین کې دي په عصر حاضر کې د الحاد لفظ عموما په لا دینیت او وجود د باری تعالی نه د عدم یقین په معنا سره استعماليږي وای عبارت دا شخص کوم چې د مطلقاً د مذهب نه ضرورت انکار یا وجود نبوت او رسالت او آخرت د دوی د دې ټولو نه انکار کوي د رسالت نه انکار کوي د آخرت نه انکار کوي مولوي صاحبانو معنی قدیم نه بعض خلک د الحاد په کوم شکل او صورت کې موجود وو لیکن په دوی معنا سره خدای جل جلاله د وجود نه انکار ډیر کم مولوي صاحبانو په دې معنا سره ډیر کم شوی دی چې دوی څوک ګوره دغه به منله ارسطو افلاطون دوی هم ویل چې ماده قدیم ده خو هغه ویل قدیم زمانی ده قدیم مکانی نه ده قدیم زمانی څه مطلب وای دا په خپل وجود کې علت ته محتاج ده ماده خود به خود نشي سکولی ماده محتاج ده چاته هغه الله منلو دوی خود سره الله نه مني مولوي صاحبانو شپږم نمبر شاخ چې دی هغه ډیزم دی نو دا د هیومنزم تصور د خدا پرستی ته دوی خدای مني د ډیزم والا خدای مني څه کوي دا نیم ملحدین منګ ورته وایو دوی خدای مني وای خدای پاک وای دنیا جوړ کړله مثال د څور کړو د دې غړی مولوي صاحبانو چې دا غړی اوس د غړی سازو له ضرورت نشته دا غي وضاحت شپږم ډیزم دا د هیومنزم تصور د خدا پرستی نظریه ده په انګریزي ژبه کې د ډیزم وایي د دوی عقیده ده چې دا کائنات خو الله تعالی پیدا کړی دی لیکن د تخلیق وروسته الله تعالی د کائنات سره خپل تعلق ختم کړی دی د ډیزم منونکو د دیست وایي ډیزم منونکو ته څوک څه شي وایي دیست وایي مولوي صاحبانو لفظ د ډیزم د لاتیني ژبې لفظ نه جوړ شوی دی د دې معنی دا خدا صدۍ نه قبل ایتیزم او ډیزم قریب د 18 صدۍ نه مخکې خو ایتیزم
دې ته سوي ملحد او دهریت ورته وایي او ډیزم دا قریب لیکن د 19مې صدۍ مفکرینو په دواړو الفاظو کې فرق وکړو چې تیست او ډیس دا د باری تعالی په وجود باندې یقین لرلو ته وایي او تیزم خدای نه انکار کوي لیکن د تیست مطابق د کائنات هر ذره او هر لحظه د الله تعالی د حکم څه کوي ملسبانو پابندي کوي او ډیست مطابق د کائنات سره د الله تعالی ایسو تعلق نشته نو په نورو الفاظو کې د دې تحریک ملسب هدف سو رسالت او آخرت نه انکار کول مقصد دی د تحریک ته فروع دي د ډیوډ هوم او مډلینټن نه علاوه ماهر معاشیات اډم سمث د تحریرونو ورته سم ملاو شوی دی اډم سمث څوک دی ملسبانو شابه سي د کیپټالیزم او سرمایه‌دارانو بنیاد دی خو دا نمونه په ذهن کې تاسو ویمل زبان ما ته پرون رحمداد سے خواته ورغله مو هغه ډیر خسته د غمره مشورې راکړه ما ته ویل ګوره تاسو تفکر دی اوس د کالجونو کې دی زینو کې د دې ضرورت دی دا اصطلاحات دا د فلسفو نمونه ذکول د دوی نه سنا څخه خبرېدل دا بس تاسو په علم کې چار چاند لگا دی اوس په دې نورو مسلو کې ارزي کې دا مسلې نشي بیانولې خدا د ایتیزم من فلسفه مغربي فلسفه ارزي کې پڑھاول شي چې مسلمانانو ته بیان هم کې او ته وایي چې بھائی مغربي فکر فلسفه نه خلک خبر کې نو رښتیا وای په کالجونو نشانو کې دا کم الکان دي اکثریت پدې کې دي دا د فلسفه نه متاثر شوی دي نو دا بس دا تاسو د دې طرف ته راکاږي خو تاسو غوښنه اسو د دې مغربي فلسفو نه سنا خبره سي کرمک چې څنګه د خپل مسلمانانو دغه خبري خپل وو د تابعین تبع تابعین نو صحابه کرام نو د خپل مفسرین او محدثین خبري ملسبانو کنه نو د څه موږ دینم خبري ولی موږ په فلسفه د مغرب کار کو هغه مستشرقین چې په اسلام کار کوي غوي د یو مسلمان د هر یو د مسلمان د مصنف نم خبر دی تابع تبع تابعین هم خبر دی نو تاسو له هم بده معنی ځان پویول پکار دي ملسبانو د اډیزم چې ده اکثر ساينس د ساينس نه متاثر شوی دوی د ساينس د تجربه په بنیاد باندې الله نه انکار کوي ساينس دا وایي چې به یو سیس به یو تجربه وکي بیا به وکي د دوی ذهن کې دا خبره کینی چې یو شیس په تجربه سره ثابتېږي نو مذهب په تجربه سره ثابتېږي ساينس د سنه بحث کې ملسبانو ساينس خو د ماده نه بحث کوي ماده مشاهده کې راځي په تجربه کې راځي نو غیر مادي څنګه په تجربه کې راولي ملسبانو په دې پويږي نو د دې وجه اکثر دی وی خدای خوشتا دا خود به خود کې دی نشي لکه چې ډاکن چاغوي وای دا خو نه منم چې هلیکاپټر دی په هوا ګرځي او دا خود به خود نه و هلیکاپټر خو چا جوړون کې جوړ کړل دی خو خدای نعوذ بالله چا جوړ کړل مونږ چې جوړون کې خو به خدای پاتې نشو ته چې وای چې دا خدای چا پیدا کړل دی نو دا خدای خو به خدای پاتې نشو چې کائنات پیدا کړي هغه مخلوق شو ممکن الوجود دا کولای شي دا دونه کائنات پیدا کولای شي نشي چې بل خدای پیدا کوه خدای پاتې نشو نو د خدای تصور باطل شو نو د کائنات کې دا توازن د کم زین راغله دا د علت او د معلول په سلسله چې موږ وضاحت کړې د ملسبانو دغه شانته کې والټیر د ډیزم نظریه والا او دا سوې دغه د غړې مثال پیش کړو دا عبارت وایا والټیر وايي خدای جل جلاله دنیا پیدا کړی دا د دې داسې مثال دی لکه د غړې سات دا زما په لاس غړې دا غړې سات جوړ کړی دی به دا په خپل باندې چړلیږي چې دا غړې سات سره د جوړول کې تعلق نه وي د دې نه ورستو کې مولویانو موږ ورته وایو دا غړې چې دا به یو وخت کې خرابېږي د بسل ته ضرورت وي د کې به نورې پرځیخ خرابېږي د هر وخت غړي ساز ته سوي ملسبانو ضرورت پیښېدل شي ملسبانو دا نه د شي غړي ساز بدن الله تعالی کوشي ته ماته یو خایا په دنیا کې داسې غړي ابل ورته جواب ورکړی دی ته منګو داسې غړي منګ نه دلیدل شي سويږي هغه د همیشه نه خرابېږي نو غړي چې وي هر څه چې وي دا مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمایي یو د الله تخلیق دی الله چې د انور پیدا کړي دا سپوږمۍ د ازمکه د چې کم گردش کوي کم رفتار کوي دا اس کله نه ختميږي لکه ازمکه همیشه مسلسل روانه د رفتار کوي دا چې 13 میل رفتارو کیسو ما درته ویلو دا 2.8 ملي میټر د خپل لارې نه خوا کیږي همیشه د رفتار دی دا 3 ملي میټر ولې نه خوا کیږي دا 2.5 ملي میټر ولې نه خوا کیږي دا ځمکه دوه قسمه گردش ولې کوي دا همیشه نه روانه ده د ساينس نظریه ده بیگ بینګ چې 14 ارب کاله مخکې 14 ارب کاله مخکې بیا چې کله د انور منګ لرنا راکې نو دا د سلور نیمه ارب کاله مخکې نه منګ ته دارنا راکې دا وخت نه د ځمکه گردش کوي نو په دې کې چرته سکند فرق نه راځي نو مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمایي د الله په تخلیق او د کائنات د انسانانو په جوړولو کې وي دغه فرق دی چې دا خرابېږي
او الله رب العزت چې دا څه پیدا کړی دي دا نه خرابېږي. مولوي صاحبانو د ګړۍ دا دلیل او استدلال د دوی غلط دی او باطل دی. مولوي صاحبانو او جان لاک وایي چې مونږ خو ګړۍ ولیدې چې څنګه جوړېږي لیکن مونږ یوه دنیا هم نه ده لیدلې نو دوی د مطلق د خدای نه انکار وکړو. مولوي صاحبانو جان لاک ورته وایي چې بھائی دا ستا د ګړۍ دا مثال دا جان لاک بل فلسفي دی مشهور فلسفي دی ډیزم او معجزات. مولوي صاحبانو د ډیزم نظریه والا د انبیاء کرام علیهم السلام د معجزاتو او د خارجي هدایت او د وحی نه انکار کوي. مولوي صاحبانو ځکه دوی وایي قوانین د فطرت اټل دي حالکه نیوټن څومره غټ ساينسدان دی هغه وایي زه معجزات منم. کتاب یوشع د شپږم نمبر کتاب د عهدنامه قدیم کې 15 کتابونو ته دوی د تورات بار بار ویلیو. یو پیدایش دی، دویم نمبر اخبار دی، ګنتی دی، استثناء او بل پکې خروج دی پکې. مولوي صاحبانو دا 15 کتابونه د دوی سوي دا د موسی علی السلام تورات. شپږم نمبر یوشع دی، کتاب یوشع دا د یوشع علی السلام دا د موسی علی السلام نائب وکړي چې وفات شو. عیسی علی السلام موسی علی السلام دنیا نه لاړو نو بیا دله باغ دوړ د عمالقه قوم سره جنگو جهاد کو. مازیګر شو د سوالو کو پروردګار منګ باندې دا ورځ ودرو چې دا نور ودرو چې منګ دا جنگ جهاد وګټو. نو نیوټن هم دا وایي چې بالکل زه د قائلم حالکه په خپل باندې دوی نظریه پیش کوي چې نیوټن دهری او نیوټن دهری نو. نو دوی څه وایي د ډیزم والا به وایي چې قوانین د فطرت اټل دي په معجزه کې نشي کېدای چې نور دي تا ته ودرېږي بس دا به رفتار کوي بل رفتار سره به رواني. مولوي صاحبانو خدای جل جلاله قوانین د فطرت اس کله نه بدلی. دا د ډیزم نظریه والا تاسو د بسنه څه د نظریه والا لګ لګ عقیده به معلومه. مولوي صاحبانو د فار انساني عقل کافي د کوم په مدد سره چې انسان د خالق سره تعلق ساتلی بس دی وایي عقل کافی دی. د خدای سره به موږ خدای خو موږ منو خدای سره به موږ څه کوو بس دونه تعلق ساتو چې به موږ په خپل الله په ثابت کړی شو. د ډیزم مطابق کائنات یو مدبر او والا خالق تخلیق کړی دی لیکن د خپل خالق د عرفان د فار موږ ته د کوم مذهب په تعلیماتو باندې عمل کول ضرورت نه. اصل رښتیا وایي دا چې مذهب د مې نو بس نو ته په کوم اصول عمل کې تا خدای لیدلې دي بایبل چې نازل شوی دی دا بایبل خو تاسو لیکل لکه زمون قران کریم کوم چرته نبی علی السلام د مې نو باسو انبیاء کرام علیهم السلام باسو نو کتاب به موږ له څوک پڑھاوي آسماني وحی به موږ له څوک پڑھاوي دا د پیغمبر هو معلم دی کنه. مولوي صاحبانو د معلم په واسطه کې دوی څه وای دا ټول تمام مذاهب چې دي وای دا پندتانو پادریانو مولانو ایجاد کړی. دا څوک وای دا د ډیزم نظریه والا وای دا ټول اختراع دی. مولوي صاحبانو موږ ته وای الله عقل لا کړی ډیزم والا څه وای موږ ته وای الله عقل لا کړی به عقل په فیصله به موږ څه کوو. مولوي صاحبانو معرفت به مولوي صاحبانو حاصلو. فرایډ پکې وای دا بل فلسفي دی وای ما تحقیق کو وای ما د ماشومتوب نه د انسان په ذهن کې د لاشعوري په وجه باندې مولوي صاحبانو دا عبارت وای. فرایډ وایي چې ما تحقیق وکړ چې د ماشومتوب نه د انسان په ذهن کې په لاشعوري کې د انسان په ذهن کې څه څیزونه کېنولی شي یا وروستو د غیر عقلي باعث وګرځي. د غیر عقلي باعث ګرځي دا څونه افسوس خبره ده. د مذهب هم دی مثلا د جنت او جهنم تصور دا د هغه ارزوګانو نتیجه کې پیدا کېږي کوم چې د ماشومتوب نه د انسان په ذهن کې چولی شي. مولوي صاحبانو دا فرایډ وایي ماشومتوب نه موږ به ته مسلمان په کور کې پیدا شي تا د اسلام اصول بیانولی شي او که د عیسایانو کور کې پیدا شي وایي دا بیا چې ته سړی بالغ هم شي بیا دا د لاشعوري باعث ګرځېږي. ولې د لاشعوري خدای تا ته عقل درکړی دی ته وګوره په دې کائنات کې ته سوچ او فکر وکړه ته خو مذاهب عالم دا کتابونه راواړله مخې ته کېده ته ګوره چې تا ته د اسلام حقانیت څنګه ویمدار کېږي. مولوي صاحبانو په دې کې امام قرطبي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې اوږده واقعه ذکر کړی دی. یو عیسائی عالم بارکې هغه د مامون رشید په دربار کې براوسو د ورته دعوت ورکړو چې مسلمان شاه ډېر خفه شو ایسته لاړو 2-3 کاله پس راغی ورته ویلې کلمه ویل دربار ته زه مسلمان او ورته ویل پهله مله دعوت درکو نه مسلمانې دی او اوس ولې مسلمان شو. وای ما د آیات باندې سوچ وکړ ان الدین عند الله الاسلام. وای زه خپل عیسائی ما په بایبل په تورات چې څومره کتابونه دا او د مذاهب وای ما تحقیق کوم ما د اسلام تحقیق کوم ما چې اسلام حق دین دی تا ته خدای پاک عقل درکړي دا دونه عقل درکړي دی د پاره چې خپل خالق پیژني. څنګه موږ د مثبت سوچ کوم منفي نه ځان ساتو ځان د پاره ګورو دا عقل موږ د سره پاره کړی د پاره چې موږ خپل خالق پیژنو کنه. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تاسو شو چې چاته دعوت ته توحید درس نه رسیدلې دنه به تاسو کیږي یا دنه به د عقل باره کې تاسو کیږي. دا عقل درکړی چې تا دونه سوچ نه کوي چې دا خود به خود څنګه کېدی شي دا زمونږ رب دی کنه چې دا هر څه پیدا کړی. دا حسکله جو لیلن حسکله سوای دا وایي
وجود نه حق صلی وایي چې د مذهب د انسان د دې د ماحول نه پیدا شوی دی نو اوس هغه ماحول ختم شوی یا ختمیږي دا وایي چې خدا جل جلاله د افادیت په اخري مقام کې دی مزید ترقي نشي کولی د مافوق البدعت طاقتونه په اصل کې د مذهب د بوج اوچتول د ذهن اختراع ده د مذهب مولوي صاحبانو دا حسکلې په نوم باندې حق صلی په نوم باندې چې کوم دا فلسفي دی دا نمونه دومره سخت دي دا وایي چې مذهب د انسان او د دې د ماحول نه پیدا شوی دی وای دا اوس ختم شو یا ختمیږي مولوي صاحبانو نو وای مذهب مخکې ترقی نشي کولی نه الحمدلله مذهب څه کوي مذهب په ترقی روان دی کوم حق دین اسلام دهریت چې دی مولوي صاحبانو د دې او د اسلام ټکراو دی ګوره موږ درته ویلو سیکولر نظریه څو والو یهودیت موالد دی عیسایت موالد دی هندومت ټول غټ غټ مذاهب والد دي اسلام د دې مقابل کې ولاړ دی هغه دوه وجه سیکولریزم چې خورشه دوه وجه موږ ذکر کړی وی چاته کیا دي یو چې د سیکولر نظریه د سیکولر طبقه والا پلاس کې د حکومت طاقت او دغه په بنیاد باندې دوی سو کو سیکولر رافس کو دویم هغه مذاهب سره اصول نشته دی ژوند بسنګ تیر نه د انفرادي او نه د اجتماعي مولوي صاحبانو اسلام سره د هر څه اصول موجود دي نو الحمدلله په تیزی سره چې دوه مذهبونه خوريږي په مقدس مکه یو دهریت دی او یو اسلام دی او کله چې علما کرام د پسې راپاسې د نن سبا علما کرام باندې دا مسله بوج ده ته خو چې ورته بیانې نو هغه مقولات او دا ولا دا بس کېږي او دا بس کېږي راشه ستا غټ غټ تخصصات دي نمونه کندو کې نه ځيږي خو په دهریت باندې دوه خبرې دهری سره نشي کولای غټ غټ مفتیان به دستا استا په داسې مفتیتوب به زسو کوم چې ته يهودي له جواب نشي کولای ته عیسائی له جواب نشي کولای ته خو په تخصصاتو کې دا مغربي فلسفه شامل کا د لپاره کارو کوي د بردا د وخت ضرورت دی زمنګ بچي اکثر بچي زمنګ په کالجونو یونیورسيټانو کې سبق وي دا غي ذهنونه ډکړي دي تاو زما د مولانا تپوس نه کوي موته په د کوپر پتو لګو موته سره دا غي جواب نشته دا د مغربي فلسفي نن سبا وخت کې دا د وخت ضرورت دی مولوي صاحبانو په د باندې کار کول ضروري دی مولوي صاحبانو مسبب موږ وضاحت کو چیډیزم او اسلام تقابل به ان شاء الله موږ سبا بیانو به د خیره ځکه چې دوی خدای منی نو د خدای نه به انکار پس خبره نو موږ به عقلي او نقلي دواړه دلایل بیانو دوستانو دا درسونه ډیر اهم درسونه د مخ کې شیر کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین